زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، الله رب العالمین انسان په دې دنیا کې د خپل عبادت او د بندګۍ دپاره پیدا کړی دی. نو د انسان او د بنده د تخلیق لوی مقصد هغه دا دی چې انسان د الله بندګي وکړي. او دا الله په قرآن کې ویلي دي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان او جنات نه دي پیدا کړي مگر د خپل عبادت او د خپل بندګۍ دپاره. اوس چې دا عبادت او بندګي چا په دې دنیا کې وکړه او دا خپل رب یې وپېژنده چې واقعي زه الله دې دنیا کې پیدا کړم د یو مقصد دپاره، او یو خبره د دې نه مخکې به ذهن کې کېنوي چې الله په دې کائنات کې انسان نه یادو چې دا څومره مخلوق پیدا کړی دی. مخلوق څه ته وایي؟ ما سوی الله ته، چې د الله نه علاوه دا څه مخلوق دی. نو دا کم مخلوق چې پیدا کړی دی د هر یو مخلوق او د تخلیق د الله یو وجه وه. بے مقصد الله په دنیا کې هیڅ شی نه پیدا کړی. ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله وی په دې کائنات کې چې دا څه ما پیدا کړی دي دا ما عبث نه پیدا کړی. د هر یو شیز یو خپل مقصد دی. موږ انسانان او دا مخلوق خو یو شی پیدا کو نو د هغې په انجام باندې نه پیږو چې یاره د دې به فایده وي کو به نه وي، یا به فایده وکړي یا به ونه کړي. بعضې وخت فایده وکړي، بعضې وخت د سره فایده ونه کړي. الله چې په دې کائنات کې دا څه پیدا کړي دي د یو مقصد دپاره پیدا کړي دي. نو په دغې کائنات په دې مخلوق کې دا انسان هم دی. اوس د دې انسان د تخلیق الله وجه بیان کړې ده چې ما د انسان ولې پیدا کړی دی. نو الله په قرآن کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان او جن نه دی پیدا کړی مگر د خپل بندګۍ او د خپل عبادت دپاره مې پیدا کړی. نو گویا چې د دې دنیا کې زموږ د تخلیق لویه وجه څه چې ده هغه د الله بندګي ده او عبادت ده. اوس چې د الله دا بندګي چا وکړه، د الله دا عبادت چا وکړه، د الله دا حکم چا ومنه، دی په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب دی. او چا چې د الله بندګي ونه کړه، د الله عبادت یې ونه کړه، د الله رب العالمین څه حکمونه دي هغې ونه منل، نو الله صاف فیصله کړې ده چې چا دا ونه کړل دا سړی برباد دی او ناکام دی. الله وی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. په دقه عبادت او زما په دې بندګۍ کې چې چا ځان د الله د دقې جهنم نه ځان بچ کړ، ځکه چې بندګي دې ونه کړه الله به سزا درکوي. نو که بندګي دې وکړه او ځان دې د جهنم نه بچ کړه او جنت ته دې داخل کړه، الله وی دا سړی کامیاب دی، دا سړی سربالا دی. دا په یو ځای کې الله نه دی ویلي، دا تاسو قرآن شریف راواله نو قدم په قدم الله ویلي. نو گویا چې زمونږ او ستاسو د کامیابۍ لوی راز په دې کې چې مونږ او تاسو د الله بندګي وکړو. اوس چې د الله بندګي چا وکړه دا سړی کامیاب دی، او چې د الله بندګي او عبادت یې ونه کړه نو الله رب العالمین وی فقط خسر خسران مبینا، په ډېرې لوی تاوان کې دی پرېوته. خدای دغه تاوان نه مونږ او تاسو ساتي. نو زما عزتمند ورونو، کامیابی او کامرانی زمونږ په دې کې ده چې مونږ د الله عبادت وکړو او د الله بندګي وکړو. اوس چې چا د الله بندګي او عبادت وکړو نو د دنیا کا کامیابی ده خو عارضی کامیابی ده. زمونږ او ستاسو اصل کامیابی او اصل کامرانی هغه به د آخرت په ورځ باندې، هغه د قیامت په ورځ باندې وي. او چې کوم سړی ناکام شو برباد شو په قیامت کې دا سړی تباه او برباد دی. نو د کامیابی اصل ځای زمونږ هغه او ستاسو آخرت دی. الله دې د آخرت په دقې لمحو او په دقې ادوارو کې او په دقې دورونو کې د الله موږ او تاسو کامیاب کړي.
نو بیا د دې بیا ټولې خوشحالې دي. اوس الله رب العالمین چې کم سړی کامیاب شو او کم سړی سربالا شو د آخرت په دې معامله کې، نو د ده دپاره الله رب العالمین بعضې انعامات ایښي دي، او په هغې کې د ټولو نه لوی انعام دا دی چې دا انسان به الله رب العالمین د دې دنیا په دې بندګۍ او په دې عبادت دله یو انعام ورکوي، او هغه انعام ته وایي جنت. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. او چې کم سړی ناکام شو او د الله بندګي ونه کړه، دله به الله جهنم ورکړي. الله دې موږ او تاسو ساتي. نو الله رب العالمین په آخره کې د کامیابۍ لوی څیز هغه جنت خولی دی. جنت څه شی دی؟ د جنت څه مقام دی؟ د جنت څه مرتبه ده؟ زما عزتمن درونو، د جنت مقام، د جنت مرتبه هغه زما ستا د دنیا د نعمتونو مقابله نشي کولی. د دنیا کې څومره لوی نعمتونه دي، دنیا کې څومره لوی خوشحالي دي، خو د جنت د خوشحالو او د جنت د نعمتونو دی دنیا کې خو موږ او تاسو د خوشحالو تصور کولی شو، خوشحالي محسوسولی شو، خو د جنت داسې خوشحالي دي چې هغه زما او ستا د تصور نه بهر دي. ګوره تصور څه مطلب؟ تصور دا دی چې بالفرض و تقدیر زه یو خبره کوم، یو خوشحالي ده او خوشحالي ته دا وې چې یاره یو اعلی قسم کور دی وي، یو اعلی قسم بلډینګ دی وي، یو اعلی قسم سورلی دی وي، یو اعلی قسم په یو ښکلي مقام کې ما، دا زمو ستا تصورات کې راځي. خو د الله د جنت د نعمتونو داسې تصور دی چې زه به خپله خبره پرېږدم، بل عالم به خپله خبره پرېږدي. الله رب العالمین د رسول الله مبارک په خولې باندې یو خبره وکړه، خو دا حدیث قدسی دی. رسول الله مبارک د الله نه دا خبره نقل کوي چې د جنت د نعمتونو څه تصور دی. نو لږ شانې واورئ. اعددت لعبادی الصالحین، الله وی ما تیار کړي دي د نیکانو دپاره یو بهترین څیز، یو ښکلي نعمتونه. یاره دا نعمتونه څنګه دي اسد صاحب؟ نو الله رب العالمین د رسول الله مبارک په خولې موږ ته وایي چې یاره تاسو موږ خو به تصور وکړو د نعمتونو، خو هغه داسې نعمتونه دي، دا حدیث قدسي دی چې لا عین رأت، هغه سترګو نه دي لیدلی، ولا اذن سمعت، او نه هغه په غوږونو اورېدلي دي، او غوږونه او سترګې خو پرېږده، ولا خطر علی قلب بشر، په دې زړه کې زمونږ او تاسو ما تاسو ته ووایي چې بعضې وخت تصورات راشي، سوچونه راشي، فکرونه راشي، لاړ شو پکې د دې ځمکې نه پکې اسمان ته موخیږو، د دې خپل کور نه پکې لاړ شو، امریکې ته هم لاړ شو، دوبۍ ته هم لاړ شو. دا زمونږ او ستاسو تصورات دي. الله د جنت باره کې وایي ما ته وګورئ، قسم په خدای دا د رسول الله مبارک د مبارکې خولې وینا ده، وي دا الله وایي چې ولا خطر علی قلب بشر، د انسان په تصور کې هغه نعمتونه نه راځي. او بیا ورسره رسول الله مبارک زر د قرآن شریف آیت وي فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین، یو نفس تم دا پته نه لګي چې د جنت دغه نعمتونه دا څنګه دي. الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. نو هغه زما او ستا د تصور نه بهر دي. اوس په تصور کې څنګه راولو او سوچ کې به څنګه راولو؟ نورو ما تاسو ته وی چې یو زموږ د دنیا دا سترګې دي، یو زموږ د دنیا دا غوږونه دي، یو زموږ د دنیا دا زړه دی او دا سوچ دی، دا محدود دی. او دا الله رب العالمین چې کم احکامات دي هغه زموږ ستا په سوچ او تصور کې نه راځي. نو چې کم ځای زموږ ستا سوچ او تصور کار پرېږدي، نو هلته به قرآن او حدیث راوالي. نو قرآن او حدیث کې د هغې نعمتونو الله رب العالمین بعضې ذکر کړی دی. د دغه جنت د نعمتونو ذکر الله رب العالمین په قرآن کې قدم په قدم کړی دی. او هغه نعمتونه الله رب العالمین د قرآن په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اندازونو باندې بیان کړي. الله رب العالمین بیا په
جنت کې درجات ورکړي. دا په قرآن کې ویلي لهم درجات عند ربهم. قرآن شریف کې یو څو ځایونو کې دي دا. ما هر یو انسان له د چې دنیا کې څومره خواري کړې ده، یو سړی به ټوله شپه به الله ته ولاړي، د شریعت مطابق زندگی به تیری، د هغه به ډېر لوی مقام وي. یو انسان به دای چې صرف منځونه او دسونه به کوي، د هغه به کم مقام وي. نو الله وی لهم درجات عند ربهم، ما د دې انسان د پاره د مطابق نعمتونه تیار کړي دي. زه راته اسې ستاسو دې خبرې ته جمعې وخت هم کمي او ګرمي هم ډېره ده، ما دې ملګرو ته نن وی مختصر خبره کوم. الله رب العالمین په دې کائنات کې د ټولو نه الله ته محبوب ترین خلق هغه پیغمبران دي. پیغمبرانو پس هغه خلق دي چې چا په پیغمبر په هغه وخت کې ایمان راوړ او پیغمبر یې ولید، چې زمونږ په اصطلاح کې او زمونږ په ژبه کې او د شریعت په ژبه کې هغه ته صحابي وایي. نو پیغمبر لوی مقام لري، بیا پسې صحابه، بیا صحابه چې چا لیدلي دي هغوی ته تابعین وایي، تابعین چې چا لیدلي دي هغې ته تبع تابعین وایي، تبع تابعین نه پس بزرگان تیر شوي دي، ائمه مجتهدین، دغه شان نیکان خلق، بزرگان خلق، علما، صلحا، شهدا، دا ډیر لوی مقام لري، ډیره لویه مرتبه لري. اصل یو خبره ته راولم، زما پیغمبر بم پریدو ډیر لوی شان لري، صحابي بم پریدو، تابعی بم پریدو، تبع تابعی بم پریدو، علما بم پریدو، ائمه مجتهدین بم پریدو، صلحا بم پریدو، شهدا بم پریدو. اس استاسو دې ذهن تراولم چې د جنت سوم کم نعمتونه دي، او دا نیکان او بزرگان او مسلمانان هم پریدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشکات مبارک کې حدیث دی چې یو انسان به یو د ټولو نه به اخري دی جنت ته ځي. د دې نه پس به الله رب العالمین دا په مشکات مبارک کې حدیث دی د جنت دروازه به بند کی، جنتیان به جنت ته لاړ شي، جهنمیان به جهنم ته لاړ شي. نو د ټولو نه اخري جنتی او سجانه د دې اخري جنتی عمل بسوي د د په زندګۍ کې نه روجه وي، فیضان قاری صاحب وره، نه به روجه وي، نه به حج وي، نه به زکات وي، نه به منځونه وي، نه به اودسونه وي. صرف دومره قدر کار دی چې دی انسان به په اخلاص باندې یو ځل په دې خپله زندګۍ کې کلمه توحید لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي، او په دغه کلمه د توحید باندې به دی د دنیا نه تلي، د دنیا نه به تلي، خو نور ګناهګار دی، منځونه نشته، اودسونه نشته، حج نشته، زکاتونه نشته، ګناهونه دي، د الله بغاوت ته دی کړی دی، الله به جهنم ته بوځي. خو دغه انسان چې دا په زندګۍ کې په اخلاص باندې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویلی دی، هغه حدیث ډیر لوی دی، خو زه صرف تاسو یو خبره مقصدي ته راولم. وی الله رب العالمین به د ټولو نه اخري دی جنتي وي، د ټولو نه اخري جنتي. د پسې به الله رب العالمین په قرآن کې هم دا دي او په احادیثو کې هم دا دي، جنت دروازه به بند کړي. نو دا به د ټولو اخري جنتي چې الله جنت ته داخل کړي. دا جنتی چې کله جنت ته داخل شي، زما د خبرې یو مقصد درته بیانوم. نو دې چې کله جنت ته داخل شي، نو دا رسول الله مبارک یو په مشکات مبارک کې حدیث او حواله ما دا لیکلې ده چې دا جنتی کله ټولو کې اخره کې جنت ته داخل شي، نو دی جنتی له به الله څومره جنت ورکي. نو دا د مشکات مبارک الفاظ دي، د دې مشکات مبارک کې دا حدیث ته دو روایت پکې راغلي دي، یو روایت یو شان دی او بل روایت بل شان دی، خو د دواړو تطبیق برابر دی، صرف پکې کمی او زیاتی د جنت دی. نو باقي زموږ علماو بیان کړی چې خیر دی کې دا کیږي. بعضې صحابه یو شان خبر اوریدلی، بعضې بل شان خبر اوریدلی. نو په دې ټولو کې چې د ټولو نه ګناهګار ترین انسان دی او د ټولو نه د رسول الله په امت کې آخري جنتی دی، دی چې کله الله رب العالمین جنت ته داخل کی، نو دی انسان له به الله دومره جنت ورکي چې د دنیا لس چنده زیات، د دنیا لس چنده وري. اتمانزه نه یادوم، 400 نه یادوم، خیبر پختونخوا نه یادوم، پاکستان هم نه یادوم، برایزم ایشیا هم نه یادوم، و برایزمه چې دا ټول دنیا ده، د دې ټول دنیا چې دا ټول دنیا لس چند راجمه کې د دې نه زیات جنت په د ټولو نه اخري جنت ده.
تاسو سوچ او فکر وکړئ چې اعلی جنتی له څومره لوی مقام ورکړي، څومره لوی مرتبه ورکړي. الله دې موږ او تاسو پاګه اعلی جنتیانو کې راولي. نو د هغوی دپاره ډېر نعمتونه دي. عادت لعبادی الصالحین، ډېر نعمتونه ولا الله دا کړي. نو د بعضې نعمتونو الله رب العالمین په قرآن کې بیان کړی دی، او دا د قرآن شریف په مختلفو صورتونو کې دی. زما هغه مقصد د دغه جنتیانو د جنت بیان نه دی. انشاءالله په دې باندې به چېرته بیان وکړو د جنتیانو په جنت چې الله به کوم نعمتونه ورکوي. خو الله رب العالمین مختصر راته دا ویم چې الله رب العالمین کله یو جنتی په جنت کې داخله کی نو الله په قرآن کې وایي مثل الجنة التي وعد المتقون. دله به الله رب العالمین مثال د جنت د نیکانو خلکو الله بیانوي. نو دله به الله په جنت کې ځای ورکړي، کور به ورله ورکړي، ماڼۍ به ورله ورکړي. نو کور او ماڼۍ به څنګه وي؟ الله اکبر، قرآن شریف کې الله بیان کړی دی. کور او ماڼۍ هر یو دیوال او د هر یو دیوال خښته به هغه د یاقوت او د مرجان وي. بیا به د هر جنتی مخې ته په قرآن شریف کې الله رب العالمین د دې بیان کړی چې څلور نهرونه به بهیږي. فیها انهار من ماء غیر آسن، وایه وانهار من لبن لم یتغیر طعمه، یو د خالص اوبو، یو د پیو، وانهار من عسل مصفى، او یو د شاتو، وانهار من خمرة لذة للشاربین، او څلورم نمبر نهر هغه به د شراب وي، خو هغه به د جنت د شراب وي. ابه د دنیا د شراب نه وي چې د دنیا شراب دې وڅښل نو مونږ خو نه کتلي دي او نه م لیدلي دي، خو صرف اورېدلي م دي چې دنیا کې سړی شراب وڅکي نو بیا غول او متیازې دواړه به پرتوکې کوي. الله رب العالمین د هغې شرابو متعلق وایي لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون، په هغې کې دا شي نشته. نو دا څلور نهرونه به د هر جنتي په جنت کې روان وي. بیا جنت کې چې سړي اوسي نو یوازې نه اوسي، یوازې ژوند ګران دی، ملګري به وي. نو ملګري به یې څوک؟ نو د رسول الله مبارک د احادیثو او د قرآن شریف د آیاتونو مطابق د هر جنتي به 80,000 حورې وي، 80,000 حورې. نو د دنیا دا ښځې به څه چل وي؟ د دنیا دا ښځې، نو د دې دنیا د ښځو د جنت د حورو اعمال نشته. الله رب العالمین داسې پیدا کړي او داسې حورې دي چې دا رسول الله مبارک وي. بخاری مبارک کې حدیث دی او په مشکات مبارک کې حدیث دی. وی دومره خشته ښځې دي چې د هغوی دا کم د اډوکو دا څه شی دی؟ نلی دی. په دې نلي کې چې دا کم نلی ښکاري دا به هم د جنتیانو د ښځو هغه دغه کې به دا نلی هم ښکاري چې دې کې کم دننه دا غوښه دا به هم د خپو دم د جنتیانو دغه حورې دا خو په خپل ځای، خو چې کومې بیبیانې دي، کومې بیبیانې او د دنیا دا جونې تیر کړی دی او د الله رب العالمین د اطاعت لاندې جوړ کړی دی، نو دا بیبیانې به جنت کې داسې نه وي. الله رب العالمین به دوی له حسن دومره ورکړي. اسجانه مشکات مبارک راواړوه چې د دنیا دا ښځه به الله د جنتیانو د ښځو نه 80,000 چنده زیاته خشته کړي، زیاته به یې خشته کړي الله. نو دا بیبیانې به وي. او بیا د هغې نه پس انسان د دنیا کې اوسي نو دا شکل هر انسان د خپل زندګۍ مطابق دی بدلل کولی شي. دا جامې دي، جامې ما واچولې، سپینې ما چولی شم، خړې ما چولی شم، پټکې دې ما والې دې چا نه دې والې. دغه شان دا نور د حسن او د زینت څیزونه دې موږ یې دا کولی شي. خو ما ته وګورئ د هر انسان چې دا کم شکل دی نو که د دنیا د ټولو نه مالدارترین انسان دی خو دا شکل موږ نشو بدلولی. د جنتیانو متعلق څه وي؟ راواړوئ مشکات مبارک حدیث دی. په جنت کې به بازار لګي او چې کله جنتي وي بازار ته لاړ شي نو چې په بازار کې به داسې مجسمې پرتې وي، تصویرونه به پراتی، شکلونه به پراتی چې کم جنتي څنګه شکل غواړي الله به له هغسې ورکړي. علی هذا القیاس زبرته د دې متعلق سوی هم ما تاسو وی چې ګرمیم ده، خو د هغې خپله مقصدي چې دا ټول نعمتونه چې الله رب العالمین انسان له ورکړل نو د جنت داسې نعمتونه چې دا نه ختمېدونکي دي. قرآن شریف کې الله وایي چې د دې دپاره ختمي نشته، د دې دپاره زوال نشته. نو دغه جنتي چې جنت ته لاړ شي او په جنت کې خپله زندګي کله شروع کړي نو الله به له نعمتونه ورکړي. نو چې نعمتونه ورکړي نو زه تاسو هغه خپلې مقصدي خبرې نه راولم
چې په جنت کې د ټولو نه لوی او اعلی او اوچت مقام والا خبره څه شی ده؟ ناغه رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي بیان کړی او قرآن شریف کې هم داغي بیان دی. هغه څه شی دی د ټولو نه اعلی نعمت د جنت؟ ما تاسو ته وی چې د جنت داسې نعمتونه چې زموږ په تصور کې هم نه راځي، خو د دې ټولو نعمتونو نه د ټولو نه اعلی نعمت ورضوان من الله اکبر، د الله رضا ده او د الله دیدار دی. دقې له مې تاسو راوستی چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ مسلمانانو له او نیکانو له خپل دیدار ورکوي، او دغه دیدار دا د ټولو نه اوچت شی دی. د ټولو نه اوچت څه شی دی؟ د ټولو نه اوچت څنګه دی؟ د الله رب العالمین دیدار. نو ما ته وګورئ، الله چې کله جنتیان جنت ته بوځي نو الله رب العالمین بوله نعمتونه ورکي. او ګورئ دا مې یاد ساتئ چې د الله رب العالمین دیدار کې ډېر لوی خوند دی او ډېره مزه ده. دنیا کې د دې لیدل ناممکنه دي، دا الله په قرآن کې ویلي دي. او دا زمونږ د علماو یو ناشنا بحث دی، زه راته هغه بحث نه کوم، خو هغه مقصدي خبر راته دا بیانوم چې په دنیا کې د الله رب العالمین لیدل دا ناممکنه دي. لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار، د الله رب العالمین لیدل نشته. حتی زموږ ستا دپاره لیدل خو پرېږده، په دې مخ د کائنات کې د ټولو نه الله رب العالمین ته محبوب ترین خلق، د ټولو نه الله ته نږدې خلق هغه پیغمبران دي. د پیغمبرانو ډېر لوی شان دی، د پیغمبرانو ډېر لوی مقام دی. بیا په پیغمبرانو کې بعضې پیغمبرانو له الله ډېر لوی شان ورکړي. موږ به من جمله د هغې نه یو خبر راوړو، دا ستاسو ذهن ته یو خبر راوړو. حضرت موسی علیه السلام اولو العزم پیغمبر دی، اولو العزم، صاحب د کتاب دی، صاحب د شریعت دی او ډېر لوی شان لري. بخاری مبارک کې تیمور جان تاسو له به یو حدیث راشي، فاروق جانه ناشنا حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایلی دی، وی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي، دوزخیان دوزخ ته. رسول الله مبارک وی د قیامت په ورځ به د ټولو نه لومبې دا ټول خو مړه دي، الله به د قیامت په ورځ پاسي ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، پوک به ووالي شي او ټول به مړي د الله دربار ته به روان. نو چې د الله دربار ته کله دا پوک ووالي شي نو دا رسول الله مبارک بخاری کې برته دا حدیث راځي چې د ټولو نه لومبې به د قبر نه رسول الله مبارک پاسي، د ټولو نه لومبې د قبر نه به رسول الله مبارک پاسي. خو دقې بخاري کې د الفاظ وره رسول الله مبارک وی چې کله شپېلې ووالي شي زه د قبر نه پاسم، دا ټول کائنات په پروت وي، دا بلا نه پاسي، په دوی حرام دي، دا پاسېدل په حرام دي، زه به لومبې د ټولو نه پاسم. وایي چې د الله رب العالمین دربار ته ودرېږم نو چې وګورم نو حضرت موسی علیه السلام به د عرش به نیولي، د عرش به نیولي. نو رسول الله مبارک وی اوس دا ما ته پته نه لګي چې په دې موسی علیه السلام دا بیهوشي راغلې ده او که نه ده راغلې، خو د ټولو نه لومبې چې زه نظر واچوم نو موسی علیه السلام به د الله د عرش په نیولي. دومره لوی شان لري، صاحب د شریعت دی، صاحب د کتاب دی. الله رب العالمین چې ولکه کله پیغمبري ورکړه نو الله رب العالمین د دې بیان په قرآن کې کړی دی. نو الله رب العالمین سره خبرې کړي، دا خبرې دوه ځله کړي دي براه راست، دې کې څوک منځ کې نو، دا دوه ځایونو کې. یو ځای کې چې کله ورته الله پیغمبري ورکړه او په دویم ځل کې ولکه کله چې الله رب العالمین کتاب تورات ورکړه نو دی الله رب العالمین سره خبرې کړي دي. نو دا خبرې الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړي دي، په قرآن کې شته. یو ځای کې الله رب العالمین وی موسی علیه السلام د الله راز لرا کتاب یې ولا ورکو، چې کتاب یې ولا کو ولما جاء موسی لمیقاتنا وایا وکلمه ربه، چې کله موسی علیه السلام د الله ملاقات ته لاړ نو وکلمه ربه، الله ورسره خبرې شروع کړې. نو الله هغه خبرې دومره خشته وي او دومره مزیدارې وي چې موسی علیه السلام له ډېر خوند ورکړ. او زمونږ د تفسیر علما وی غالبا یا مې ابن کثیر کې دا خبره کتلې وه
اوس رانږدې خو دا مې ډېر مخکې کتلې وه چې کله مې تاسو ته ترجمه کوله هغه ترجمه کې مې راته دا ځای وي نو هغې وخت کې مې کتلې ده خو په دې زړه مې لیکلې وه او ډېر خوند یې م راله راکو او ډېره مزه یې م راله راکوله وایي کله دا په 9مه سپاره کې بیان دی وایي کله چې موسی علیه السلام د الله راز له نو الله ورسره خبرې کولې وکلمه ربه الله ورسره خبرې کولې نو اسجانه سې تاسو نه تپوس کوم چې زه دا خبرې کوم نو تی په څه اورې په غوږونو باندې اورئ انسان چې خبرې کوي تاسو خبرې کوم تاسو په غوږونو باندې اورئ تاسو د الله په ذات یقین وکړئ دغه تفسیر کې مې کتل وایي چې کله موسی علیه السلام سره الله خبرې کولې نو دا دومره خشته وي چې د موسی علیه السلام غوږ خو پرېږده وایي د موسی علیه السلام تندیم دا خبرې اورېدې د موسی علیه السلام سترګم دا خبرې اورېدې د موسی علیه السلام د خولیم دا خبرې اورېدې د موسی علیه السلام د سینیم دا خبرې اورېدې د موسی علیه السلام د لاسونو دا خبرې اورېدې ته به یار لاسونه څنګه اورېدل کوي خبې څنګه اورېدل کوي خبې او لاسونه اورېدل پرېږده زه درته په نص د قرآن باندې دا ثابتوم چې د قیامت په ورځ به زما ستا د لاسونه خبرې کوي دا واړه قرآن شریف السنتهم وایدیهم وارجلهم بل ځای کې الله وایي الیوم نختم علی افواههم وایه وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون خپې به خبرې کوي لاسونه به خبرې کوي سترګې به خبرې کوي غوږونه به خبرې کوي په نص د قرآن ثابت دي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علیه دې خپل بدن ته به وایي په ما تاسو ولې ګوی کوئ نو دا الله ته ګرانه نه ده نو د موسی علیه السلام غوږ هم دا خبرې اورېدې نو خوند یې وله ورکړه مزه یې وله ورکړه نو چې مزه یې وله ورکړه نو په ډېر ادب او احترام باندې وی ارني انظر الیک خدای ما ته ځان وښایه ستا په دې خبرو کې دومره خوند دی ستا په دې خبرو کې دومره مزه ده خدای ستا ذات په څومره خشته وي وی انظر الیک الله ورته فورا وایي لن تراني لن دا زموږ د علما دا ناست دي هرګز ما نشي لیدی زما لیدل ستا ګران دي یا الله دا ولې دا دنیا کې ګران دي نو څنګه ګران دي نو الله ورته ته خو پرېږده ستا دا سترګې دا خو د غوښې دي ستا دا غوږونه دا خو د غوښې دي زما تجلیات ستا بدن پرېږده دا غریم نشي برداشت کول او وی ګوره یو جلک ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني زه په دې غر زه خپله تجلی اچوم خپله یو معمولي هغه زه راته اوس هغه تفسیر خبرې نشم کولی زما هغه مقصدي خبره د هغه رانه پاتېږي خو یو تجلی شان اچوم فإن استقر مكانه فسوف نو که دا غر ټینګ شو نو ته به مه ووینې فلما تجلى ربه جعله دکا غر زری زری شو واپسې وایه وخر موسی صیقا چې غر زری زری شو او الله پې د هغې خپلو تجلیاتو د کروړونو نه یو وړه شان تجلي واخېسته غر ټوټې ټوټې شو او موسی علیه السلام بې وشو نو ما ته وګورئ دنیا کې د الله رب العالمین لیدل دا ناممکنه دي دا ناممکنه دي دنیا کې نشي لیدلی ته به وایې چې دې ملګرو ته ما اوس په دې 15مه پاره مې ورته ترجمې وې نه هغې کې مې ورته وویل رسول الله مبارک الله سره ملاقات کړی دی او زمونږ د علماء دیوبند د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند او د ډېرو صحابو د عقیده او د رایې ده چې رسول الله مبارک د الله سره ملاقات کړی دی نو چې الله سره ملاقات کړی دی نو څنګه یې کړی دی نو بالکل مشابه بالمشابهه کړی دی مخامخ په مخامخ کړی نو ته به وایې چې د الله سره ملاقات دا خو نشي کولی نو رونو هغه دنیا نه وه هغه الله رب العالمین رسول الله مبارک یو اسمان بیا بل بیا بل بیا بل بیا سدرة المنتهى بیا لوح محفوظ بیا د هغې نه پس لامکان ته الله بوتلی دی نو چې دومره په یو سیکنډ کې الله بوتلی نو الله هغه طاقت هم رسول الله مبارک له هلته ورکړی دی نو زموږ د علماء دیوبند دا عقیده ده چې رسول الله مبارک د الله سره ملاقات کړی دی نو د الله سره په دنیا کې ملاقات دا نه کېږي آخرت کې به الله راځي نو د آخرت ملاقات ته څنګه دې پورې مې خبره کوله وایي کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي الله ولې دا ټولې خوشحالۍ ورکړي او یا زره کاله تیر کړي او یا زره کاله په جنت کې نو یو ځل به الله رب العالمین ټول را جمع کړي دا په مشکات مبارک او د حدیثو په کتابونو کې کتاب وایي چې الله رب العالمین یې را جمع کړي وایي الله به تپوس کړي چې ای بندګانو تاسو ته څه پاتې دي
و یا الله چې څه نعمتونه دي هغه الله تعالی راکړه، چې څه خوشحالۍ دي هغه الله تعالی تا راکړې. او د دې ټولو خوشحالو تاسو ته موي د قرآن شریف په مختلفو پارو کې د هغې بیان دی چې ښځې به څنګه وي او بنګلې به څنګه وي او نعمتونه به څنګه وي او باغونه به څنګه وي، د دې ټولو بیان دی. نو خدای پاکه تا مونږ له هر څه راکړل، هېڅ ضرورت نشته. وایه نور څه درکوم؟ وی الله هېڅ هم نشته. وی نه غواړی یو څیز پاتې دی، وی الله مونږ ته پته نه لګي چې څه څیز پاتې دی، مونږ ته نور ضرورت نشته. نو یو تپوس کوي، وی د چا نه تپوس کوو؟ دلته یو خبره یاده ساتئ او دا په حدیثو کې شته. وی لاړ شئ د خپلو علماو نه تپوس وکړئ. نو تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، په روایاتو کې راځي وی دا ټول جنتیان به راشي او علماو پسې به ګرځي. علماو نه به تپوس کوي چې الله خو موږ له ټول نعمتونه راکړل، اوس پاتې څه شی دی چې الله وی وغواړی یو څیز پاتې دی؟ نو دا علما به چې دا نن ورپسې ته بدې ردې وې، دا نن ورپسې ته لګیا یې او د هغوی بې عزتي کوې، کارټونونه ورپسې جوړی او تا باندې د عالم او د مولا هغه خبرې بدې لګي او د عالم او هغه د مولا د باندې هغه پټکي بد لګي. قسم په خدای رسول الله مبارک وي قیامت کې به او آخرت کې به او جنت کې به هم تاسو علماو ته محتاج وئ. نو یو علماو له به راشي، وی علماو ته وایي چې الله وایي چې یو څیز پاتې دی، علما به وایي چې او پاتې دی، یو څیز پاتې دی چې هغه تاسو ته لا نه دی ملي. څه شی ملي شي؟ وی وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. دا الله دیدار، الله نه خپل دیدار غواړي. دې پورې مې خبره کوله. نو جنتیان به راشي او وی الله ته وایي چې خدای خپل دیدار راکړي. وی الله رب العالمین با ما یلیق بشانه، څنګه چې د الله شان سره مناسب دي او یا زره پردې به الله ته لګېدلې وي. وی الله رب العالمین وایي چې ښځه ما دیدار غواړئ؟ ویا نو الله رب العالمین به هغه خپلې پردې د تجلیاتو دا نه لرې کړي. نو جنتیان په جنت کې د الله رب العالمین دیدار وکړي. دا په قرآن شریف کې په مختلفو ځایونو کې دي او د رسول الله مبارک په احادیثو کې دي. وی چې کله جنتیان په جنت کې ګوره د جنت نعمتونه دا د انسان باندې هېڅ اثر نه کوي، هېڅ اثر نه کوي، بس هغه طاقت الله هغې له دا ورکړی. وی چې کله دا نیکان بندگان د الله دیدار وکړي، دیدار نو دیدار کې به دومره خوند وي او دومره مزه به وي چې رسول الله مبارک په مشکات مبارک او نور احادیثو په کتابونو کې دا حدیث دی. وی دومره خوند به وي چې یو جنتی به اویا زره کاله په جنت کې تیر کړي وي. وی چې د الله رب العالمین یو لحظه د الله دیدار وکړي نو د دې جنتین نه به د خپل جنت اویا زره کاله خوشحالۍ اندي شي. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. نو الله رب العالمین به خپل دیدار ورکړي. او بعض روایاتو کې دا شته، دا مې سار کتلي او ځان سره مې لیکلي هم دي، دا دی بعض روایاتو کې دا شته چې الله رب العالمین کله جنتیانو ته خپل دیدار ور نصیب کوي، خپل دیدار. نو یو روایت کې داسې دي، یو روایت کې داسې چې الله رب العالمین به حضرت داود علیه السلام ته وایي چې راشه تلاوت وکړه. نو داود علیه السلام به راشي نو د قرآن تلاوت کوي، د قرآن تلاوت کوي. او په تمامو پیغمبرانو کې دا په نص د قرآن ثابت ده چې د ټولو نه خشته او بهترین آواز او ښکلی آواز هغه د داود علیه السلام قرآن شریف کې دي. په څو ځایونو کې دي چې کله به تلاوت کوو نو څه به غرونو به مو سره تلاوت کوو. آیات رانیل شو یا جبال اووی معه والطیر، غرونو به هم تلاوت کوو، مارغان به مو درېدل. داسې تلاوت و د داود علیه السلام. ناول به داود علیه السلام تلاوت وکړي نو د هغې یو خپله مزه به وي. نو بیا به د هغې نه پس جناب محمد رسول الله تلاوت وکړي نو د هغې به یو خپل خوند او مزه به وي. او د دې نه پس به بیا رب العالمین ما یلیق بشانه څنګه چې د الله شان سره مناسب دی د قرآن عظیم الشان په خپله تلاوت نو الله رب العالمین دا قسمه خوشحالۍ به ورکوي. دا به څنګه ورکوي؟ نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خو د دنیا په دې معاملاتو کې چې ګورو او د دنیا په دې زندګۍ کې ګورو نو یاره یو څیز چې کله سړی ګوري نو بعضې وخت هغې کې رکاوټ جوړ شي. یو ښکلې مزېدار څیز ګوري او خلک ګڼ وي نو هغه څیز انسان ته ښکاري نه. نو د الله رب العالمین په دې جنت کې 1,40,000 پیغمبران به وي، دې سره به څومره امتونه وي او بیا د رسول الله امت
اخو په ټولو امتونو کې د ټولو نه اوچت امت، نو دا امت دا به څنګه د الله رب العالمین دا دیدار کیږي؟ دا خو به ډېره ګرانه وي، دا به په څنګه طریقه کیږي؟ نو دا په مشکات مبارک او بخاري مبارک ټول کې دا حدیث ده. وی رسول الله مبارک صحابو سره یو ځل ناست دي فی لیلة الاضحیان، او شپه وه د څوارلسمې شپه وه. چې د څوارلسمې شپه وه نو صحابو رسول الله مبارک ورته یې د څوارلسمې شپې ته وګورئ، وی تاسو ته دا شپه او دا سپومې ښکاري؟ نو ټول وی او یا رسول الله، وی چاته خو په دقت نشته، او دا یاد ساتئ الله رب العالمین هم حرمین مبارکینو ته بوتلی که امین ووایه. نن هم کو تاسو حرمینو ته لاړئ نو د حرم شریف فضا ډېره زیاته صفا ده، او دا منظر ما په خپله کتلی دی، چونکې هلته خو ډېر زیات لیټونه دي، نو داسې ځایونو ته ولې موږ تلو چې هلته لیټونه لو او د څوارلسمې دا سپومې روکېږي، نو د دې یو بیله نظاره وي، د دې یو بیل خوند وي، چونکې هلته فضا ډېره زیاته صفا ده، نو دا سپومې ډېره زیاته خشته ښکاري. نو اوس مدینه منوره وه، نو هغې وخت کې خو دا بیژې او دا لیټونه نو دا څوارلسمې سپومې راختلې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي تاسو دې څوارلسمې سپوږمۍ ته وګورئ. نو ټولو صحابو ته وکتل، وایي دې کې تاسو ته څه دقت څه مشکل شته په لیدو کې؟ وی نه یا الله د الله رسوله دې کې بالکل موږ ته دقت او مشکل نشته. نو رسول الله مبارک ورته وایي څنګه چې تاسو نن دا مثال بیانوي نن دې سپوږمۍ ته تاسو په شوق باندې ګورئ او تاسو ته څه دقت نشته، بعینه دقه شان به د الله رب العالمین دیدار ته هم تاسو دقه شان ګورئ، هېڅ قسمه تکلیف په نه وي. دا به چا ته میلاویږي؟ نو دا هم د مشکات مبارک الفاظ دي، دا به مؤمنانو ته میلاوي، او بیا خصوصا دا الله رب العالمین دا دیدار به چا ته میلاویږي؟ نو دا تاسو مشکات هم راواړوئ، ترمذي شریف هم راواړوئ، او دا حدیث نور کتابونه هم راواړوئ. دې حدیث سره رسول الله مبارک وایي چې دا نعمت په الله رب العالمین مؤمنانو له ورکوي. بیا په مؤمنانو کې هغې مؤمنانو له به خصوصي وي کم مؤمنان چې د ماسحر او د مازدیګر مونځ په اهتمام سره کوي. ټول مونځونه به کوي، منځونه به یو هم دغه نه کوي، خو په اهتمام سره باقاعده چې د سهار او د مازدیګر مونځ کم انسان په اهتمام سره کوي، الله رب العالمین به ورته خپل دیدار ورنصیب کوي. الله دې موږ او تاسو ټولو ته رانصیب کړي. دا به کله ورنصیب کېږي رو؟ نو د دې علماو په احادیثو کې مختلف جواب دی. یو علما دا لیکي او د احادیثو دغه لاندې چې په دې جنت کې به دې جنتیانو ته د الله د دیدار کله میلاویږي؟ نو بعضې جنتیانو ته جمعه په جمعه میلاویږي. هلته جمعه په جمعه نشته، جمعه خالی او اتوار هلته نشته، هلته بس یو وخت لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، شپه ورځ پکې نشته. هر وخت به دا علما زمونږ وایي چې دا سار دی وخت کې دی وړي کې دا سار څنګه ښکلې مزیدار موسم وي، دقه شان موسم به وي. ورځ چې کله راشي نو الله رب العالمین به بعضې خلکو او نیکانو له د جمعې په ورځ خپل دیدار ورکوي، او بعضې خلک چې هغه الله ته نور ډېر محبوب دي نو هغوی له بعضې له په 3 ورځو کې ورکوي، بعضې خلکو له به 3 ورځو کې ملاقات ورکوي، او بعضې خلک به داسې وي چې سهار به ملاقات ورکوي او ماښام به ملاقات ورکوي، او بعضې خلک به داسې وي، دا راته د حدیث حوالې وي، بعضې خلک به داسې وي چې الله وایي چې کله دې زه غواړي زما ملاقات کوه، او دا به څوک په دې روایاتو کې داسې راځي وی حضرت شعیب علیه السلام به الله ته ډېر زیات جړل، وی دومره به یې وجړل دومره چې هغې جلا سره به د شعیب علیه السلام د سترګو نظر لاړه، د سترګو ړوند شو. نو یو ځل ورته الله رب العالمین وی حضرت شعیب الله ته پته وه، خدای دې دنیا ته یو خبره ښکاره کوله، وی د سترګو دا نظر دی ولې لاړه؟ وی د جنت په شوق کې وی نه یا الله، وی د جهنم نه یریدې؟ وی نه یا الله د جهنم نه نه یریدم. نو وی دا نظر دی د څه د وجې لاړه چې لوند شوې؟ دا دنیا ته یو خبره کوي، وی یا الله زما د سترګو نظر د دې د وجې لاړه او په دې شوق کې لاړه چې خدای په دې سترګو به زه د الله رب العالمین دیدار کوم، په دقې شوق او په دې ولوله او په دې سر کې رانه خدای د سترګو نظر لاړه، لوند شم تا پسې خدای پاسې. زه به د پښتو هغه لفظ د وویم، نو الله وی تا دا چلو که، نو زما یو انعام وره
چې زه به په جنت کې بعضې خلکو له د جمعې په ورځ خپل دیدار ورکوم او بعضې وخت به دا هفته کې 2 ځله ورکوم یا به 3 ځله هفته کې ورکوم او شعیب علیه السلام چې ستا شوق زما د لقا دی که نه نو دا وره دا انعام به صرف ستا دپاره وي چې په جنت کې کله ته وی نو زما ملاقات په الله تا ته درلي دا به الله رب العالمین ورکوي نو بعضې خلکو له به یو وخت ورکوي یو کاس بعضې وخت خدای پاک دې مونږ او تاسو د خپل دیدار او خپله لقا راکړي نو دا به په جنت کېږي په دنیا کې نه کېږي ښه وروڼو په دنیا کې د الله لیدل ناممکنه دی او بعضې علماو په خوبونو کې لیدلي د الله خو هغې د الله ذات نه لیدلي هغې تجلیات لیدلي لکه من جمله زه به تاسو یو مختصر خبره وکړم زموږ د دې دین یو امام دی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله امام احمد ابن حنبل رحمهم الله متعلق په روایاتو کې راځي وی د الله یې ډېر زیات دیدار کړی دی په خوب کې څومره دیدار یې کړی دی اسدجانه نو علماو لیکلي دي چې یو کم 100 ځلې الله په خوب کې لیدلی اوس یې څنګه لیدلی دا الله ته پته لګي نو یو ځل یې وی چې یاره زه د الله رب العالمین کوم ما دا پرې ولیدی یو تپوس پتې کوم یو خبره واورئ وی په سلم ځلې الله رب العالمین بیا په ملاقات شو وی چې الله سره ملاقات شو وی الله ته وی چې خدای تا سره خو زما ډېر ملاقات شو او ته زما نه خوشحاله خو زه دا غواړم چې ته زما نه نورم خوشحاله شي نو یا اله العالمین د دې ستا د دې خوشحالۍ دپاره زه څه په دنیا کې نور اعمال وکړم څومره روجي ونیسم څومره زکاتونه ورکړم څومره حجونه وکړم څومره نور نیکۍ وکړم څه داسې نیکي ده چې یا الله ته په هغې خوشحالېږي او ستا دا لقا او ستا دا دیدار ما ته الله را نصیب کړي تاسو د الله په ذات یقینو کې روایتو کې راځي وی الله رب العالمین ورته وی چې زه خوشحالېږم او زما لقا او دیدار چاله الله رب العالمین الله وی زه ورکوم خپل ځان نو زه چې د ټولو نه زیات خوشحالېږم نو بتلاوت القرآن د قرآن په تلاوت ډېر خوشحالېږم او ډېر دیدار به تاسو ته په دې باندې ملاوي نو زما عزتمند ورونو د الله رب العالمین دیدار دا ډېر لوی څیز دی قرآن شریف کې الله رب العالمین وایي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره بعضې سترګې وایي چې د الله دیدار به کوي بل ځای الله وایي للذین احسنوا الحسنى د پاره د هغې خلکو جنت دی جنت وزیاده او د ټولو علماو لیکلي زیاده دا زیاده څه شی دی دا د الله رب العالمین دیدار دی دا به په څه میلاویږي دا به د دنیا په دې اعمالو خصوصا ځان سره د شرک نه ساتي او ما تاسو ته ووي چې رسول الله مبارک صاحب په هغې حدیث کې ووي چیرې د الله د دیدار میلاویږي نو دا انسان ته د ټولو نه اوچت شي مونځ او بیا خصوصا د سحر مونځ او د مازدیګر د مونځ پوره اهتمام او پوره په خپلې طریقه باندې چې کوي د الله د دیدار نو دا یاد ساتئ زموږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې الله به خپل دیدار انشاءالله په جنت کې موږ او تاسو له راکوي او الله دې خپل دیدار موږ او تاسو ته را نصیب کړي او د ټولو نه اوچت شي د دقې بیا مقابله نشته د الله د دیدار دا به الله رب العالمین مؤمنانو لا الله رب العالمین ساتلی دی الله به ورکوي خدای پاک دې دقه دیدار او لقا زموږ او ستاسو نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله درود شریف ووایه حاجي دا زمونږ د دې ملک بلکې د ملک نه د ټول عالم اسلام یو عظیمه اداره ده چې هغې ته دارالعلوم حقانیه وایي د دارالعلوم حقانیې ډېر لوی فیض دی او ډېر لوی مقام الله دې دارالعلوم له ورکړی دی د هغې ډېر بزرګان استادان په هغې بزرګان استادانو کې یو مولانا انوار الحق صاحب دی چې په هسپتال کې پروت دی او ډېر سخت بیمار دی او ډېر سخت حوادثات او حادثې په دقې خاندان باندې راغلې اول مولانا سمیع الله صاحب شهید شو بیا پسې د هغه زوی مولانا حامد الحق صاحب شهید شو نو سختې مرحلې دي اوس هغه ډېر سخت بیمار دی الله رب العالمین دې هغوی له صحت او عافیت ورکړي او د عبدالآباد د کلي د ډاکټر امجد رور اسد الله په حق رسېدلی دی اوس 29 بجې جنازه ده الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ استاد ګناهونه معاف کړي د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او دا دعا وکړئ دا ګرمي ډېره زیاته شوې ده الله په قدر د حاجت د رحمت او د عافیت باران وکړي او دا دعا وکړئ چې الله زموږ استاسو نه راضي شي او د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او یا الله ته راله خپل دیدار او خپل لقا راکړي یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي اول
او هغه اعمال له دنیا کې والي چې خدای ستا د رضا او ستا د خوشحالۍ سبب جوړیږي او بیا د دغه اعمالو د برکت الله زموږ او ستاسو د جنت اعلی مقامونو د خپل دیدار الله رب العالمین را نصیب کړي د دوالو جهانو خیر دې الله نصیب کړي څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله یې ټولو مغفرت نصیب کړي څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راځي ډېر پکې میلمانم دي الله هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي او د دوالو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي برحمتک یا رحمن